اختر د پاره یو اسانه غونډه کې ریسیپي درته خیم کنه چې قسمه قسمه خواږه خو مونږ جوړو خدا تاسو کړی چې پین یې مونږ هغه تیارو منچو ته وایو پخ شوی منچې چې په ګرمو پیو کې اچو هغه در باندې جوړوم هغه هر چا سره کور کې کني نه روغ واړي هر یو بیکری نه چې کوم دکانونه دي کنه هغه کې اسانه سره ملاويږي خدل ته تاسو داسې یو کوي چې 1 کیلو پیو واخلې یو نیم کیلو غسې دي کنه مالک فرني زیاته پکاله خو تاسو 1 کیلو پیو نم خا 2 باولي جوړولې شي هغه کې بلاچی واچوي چینی په پکې نارمل واچوي او سلور چمچ کسټرډ پاوډر ډکه هغه به حل کوي او وبو کې او بیا به دې کې واچوي دا به دغه شانتي ټینګونه فرني تیار شي دا لا اوس یې خښوي نه ده خو بیا هم ټینګ را دي کې به یو مل پیک ملای واچو کته سره تازه ملای وي ام پکې چولې شي کني دام پکې چولې شي هیز نو ټینشن یو پورا پیک پکې واچوي دا تاسو لا د 1 کیلو پیو ریسیپي در کوم لکه دا به چې څومره دا تاسو د فرني ټینګې دومره دا مزیدار لګي کنه بس ان دلته یخ کې دا اوس نارمل یخ ده دا ما فریج کې لانه دی خمه میکس کو خډیر ټیم میکس کیا او بیا دې کې تاسو د کیک نی بازار والا کیکی ک بسکټ د سره چې د سم بي هغه چوپر ته واچوي ماته کې کني وې ټکوي په لفافه کې واچوي د پاسه نه یو ډز پیو کوي کیک وی لکه بسکټ هم پکې څه قسم بسکټ ما چولې شي ما پکې دا یو قسم بسکټ دي راته خيلو اما مېده کو او ډبل روټم پکې چولې شي کور کې برډ نی چې موږ ناشته کې خورو هغه پکې چولې شي خو چې دا ټینګ شي مقصد دا دی چې دا داسې فارم کې ټینګ شي کوپری پاوډر هم تاسو د کې استعمالول شي او که تاسو دا شي نه پکې نه استعمالوي بیا تاسو فرني پورا ټینګ جوړوي د سلورو چمچو په ځای به تاسو پکې شپږو چمچې پاوډر د کسټرډ والا اچوي د فرني پاوډر نو بیا هغه ټینګ هغه کې به نه د بسکټو ضرورت نه پکې د کیکو خو کیک سره ډیره زیاته مزه کوي پین یې چې امه ماته کې دا خو تیار د منچي وی کنه نن سبا دا داسې چې کوم ریسیپي د خلکو کې منچي سری کې غینو جوړي خو هغه لګي سخت میودا په خړلو کې مزه کوي پیله مې وتلاندې افرني واچول بیا مې پکې منچي واچول بیا مې په د پاسه واچول او ما فرني زیاته جوړه کړې ده کنه هغه چې لګه پاتې شي پکار مې ده نور یو بل شیم جوړوم تینا نکه چې نن خو چاند رات ته او چاند رات باندې خو دا مزيوي دا مې اوس دله تیار کومل چې دا نن افطاری خولي شي نو د پاسه په خډ ډکه فرني واچوي ګورې لګه بنا چې چې لګه واچوي به بلاندې پکې منچي ډیر وچی یو دا غمه مکوي چې موږ په ډیر واچول نو دا منچي بلاندې لوندې شي نه لوندېږي ولې چې دا منچي ګرم په سره د ډیر نرمي شي د پاسه په چې سم چوي لکه ما په ډرای فروټ کټ کړي واچول لګي شانتي امینچي مې په بیا واچول چې دا کرنچ د پاره امینچي په د پاسه لګي موجوده او بس یخي کوي ما سره د یخولو ټایم نشته ما یې تاسو ته دا ویډیو پورا اوخېما نو زه بیا رستو وسره ګورم مطلب رستو به بیا خخ کولی یخي کما صحیح ده مزیدار غونټه کې کرنچي د کسټرډ والا منچي شو تیار یو خو طریقه اسانه بس صرف فرني مته جوړول دی او دغه شانتي یو د بسکټو طریقه راغلی د نن سبا چې دغه شانتي فرني مته جوړه کیو ملای ولا په بیټر باندې اوخیو بیا پکې بسکټ کی دی پکې واچي ام ډیره زبردست لګي خدام څه کم نه وا اسانه طریقه